الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الشرك ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا فاكر ودقال سأله جل جلاله عما نواله وإنسانان تا عبادت په دې دنیا کې ورته مختصه کړي چې ما ته به عبادت کوي. هر انسان الله جل جلاله د مځکې پر سر باندې د نشي لپاره بلا کړی چې زما عبادت کوي. بیا انسانان هم په هر عبادت کې مثال په مانځ کې د مانځ په هر رکعت د الله جل جلاله سره دا وعده کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه خاص تا عبادت کوم، یعنی بل بت عبادت نه کوم، شرک لتا شرک نه کوم، لتا سره شریک نه نیسم. عیسائی نیم چې یو دغه خاص صلیب ته نه عبادت کوم، بل مذهب نیم چې بل شي ته عبادت کوم، ستوري ته سپوږمۍ ته غوا ته بل شي ته بل شي. ایاک نعبد یا الهی مې خاص ته عبادت کوم، ایاک نستعین خاص ته. چې څکه انسان دا خبره د الله جل جلاله سره په هر مانځ کې ورته وي، که سنت دي که نفل وي که وتر وي که فرض وي که د اشراق لمونځ وي که د بل د رقم ساشت لمونځ وي که صلات توبه وي که نور د رقم لمونځونه په هر لمانځ کې انسان دغه الحمدلله شریف کې دغه آیات وایي. بیا دغه باید انسان ځان دعا وکړي اهدنا الصراط المستقیم. یا الهي ته اوس ما ته په هغه لار ما ته هغه لار راوښیې، یا ما ته معلومه ده په دغه لار مې بوځه. صراط المستقیم هغه لاره چې کومه لاره سیده لاره ده، صحیح لاره تا د قبول منظور ده. محترم دوستان، دا لاره دغه هدایت وایي. یو انسان ته پوښتنه وکړي د فلاني سړي کور چیرې دی، له دغه ځای ورشي چې فلاني کلي ته ولاړه ده، فلاني کلي کې فلاني مسجد پر څنګ باندې د دغه سړي کور بس تا د دغه سړي هدایت وکړي، دغه سړی د په لارې سم.
یو سړی ورته ته د پلاني سړي کور چیرې او ته دا ورته چې زه عالم هلته ځم راځه زه د له ځان سره بوځم د کور مخې ته چته نو وایي چې بوځي دا سړی ته کور مخې ته کښې بیا ورته دغه دروازه به اوس ورننوځي یا ووایه فرق پکې راغلی یو خالي ورشوونګه ده یو خاص منزل مقصود ته رسوانګه ده الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام د سټیم وحی را لې چې تلار سره پلانې سره دعوت ورکړ قوم ته دعوت ورکړ یا المدثر اے سړی والا اے د کزم والا راپور سره قوم فانذر راپور دسه داخله وبره د چا دی وبره د الله جل جلاله العذاب القهر وبره دا دعوت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بل دعوت سټیم ورکړي هغه کافر یا منافق سره به دا دعوت نه کوي نبی علیه السلام ډېر پریشان ډېر بزیر ډېر به وزن الله تعالی نو الله جل جلاله ورته فرمایي تسې دا سړی چې تخاله ورته چې په پلانې کې د پلانې مسجد پر څنګه د پلانې کور پر څنګه باندې دوسري کور یعنی تسې پلان راشه اراده طریق تلار شا زه به هغه یم چې څوک مې خوښ شي بیا رااخلم تر هغه ځایه رسوم چې کوم ځای دی ځان مه ځایروه دا د الله جل جلاله و انسان ته په هر عبادت کې کړ او انسان په هر مانځه کې د رکعتو کې کړ انسان بیا په هر رکعت کې د الله جل جلاله دا وایي اهدنا الصراط المستقیم یا الهی ته ماته په هغه لار روان کې کوم ستا خوښي و د الله جل جلاله کوم لار خوښ کوم لار خوښ الله جل جلاله فرمایي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د الله جل جلاله چې کوم خوښ کړ د لارې هغه پنځه لارې اسانه انسان کله یو کار نیت وکړي چې زه پلانې شی متوم پلانې شي ته یا غرب سره کوم بیا بدنن وزم بیا خزانه را باسم یو انسان کسب کې اراده وکړي کلنګ ورواخي سامان ورواخي روان سي پر اشتراک سره انسان ته نه درغله کوم انسان ته ګوري او تا ګورو به غر پرې بیا به غرض کوي اده نه بس کرم غر نه بس غر پرې کې دناوي بس کوی کولا چې د ځکه سره پرې کې راو بس چې سټیم انسان نیت وکړي قصد وکړي پخته نیت وکړي هغه انسان ته بیا یو کار نه ګران دین هم دغه رقم دی انسان پخته نیت وکړي قصد سخت وکړي بیا انسان ته دین نه دی ګران هغه ته بیا دین خوند وکړي بني الاسلام على 5 اسماء هغه پنځه شان کم شان ته ټول مخه ولا کلمه شریکه څوک چا ولې کلمه زده ده پر دې خبره تایید دی چې به زه مسلمان یم ما ولې کلمه زده در چا بیا الا ماشاءالله هغه بیا دومره کلمه زده هغه بیا په دغه ترغلش خو زیات خوشحاله زما دومره کلمه زده در دغلش پوخ مسلمان تصوف علما لیکي چې د ایمان د مضبوطولو لپاره انسان د شپږ کلمې یاد وي که شپږ کلمې نه یاد د شپږو کلمو هغه معنا ورته یاد وي پښتو کې مې زده کړه پښتو کې معنا زده کړه عربي نه زده کوله ډېره سخته ده پښتو کې و معنا وځان زده کړه ولې د کلمې هغه معنا هغه شان ستاسو زده سي بیا انسان وځان ته کښېږدي او ګناه چې فلانې کوم د خپل فلانې کلمه کې زه د الله پاک څخه مغفرت غواړم زه شرک کوم په فلانې کلمه کې د الله جل جلاله ما ته فرمایلی زه یوازې زه فلانې کار کوم زه د الله پاک سره بل څوک چنوم یا ما ته فلانې دومره کلمه کې اسمه چنو لا شریک له وحده لا شریک له نبی علیه الصلاۃ والسلام څوک د چا وکم ما دومره کلمه په معنا باندې زده عربي خو نه سم زده کوله په معنا مې دونه زده چې الله پاک مال په دومره کلمه کوي چې هغه زما یو بنده دی زما رسول دی اول شرط دا اوس څومره آسان و انسان علماء کرام لیکي وایي که کوم انسان په دین کې شرمېدی
دغه انسان غرق دی ورځ په قیامت باندې دغه انسان سره ډېر زیات سخت حساب وشي چې زه اوس په دا عمر کې ورځم بیا به د یو چا زعال کوم چې لمونځ صحیح دی روزه مې صحیح ده زکات مې صحیح دی حج مې صحیح سنت صحیح کلمه مې صحیح ده که نه ده صحیح بل کار کوم بل عبادت کوم هغه صحیح دی که نه دی صحیح یا مزه شرمېږم د اوسن پلان پلانه ورځ په قیامت به د دغه حساب ورکوې ورځ په قیامت به د دغه تعالی سزا مېلاوېږي ستا څنګه ورځ په قیامت سزا قبول ده په دې دنیا باندې خپل سوال جواب نه شي قبلول دوم شی دا خو اول شی د کلمه صراط المستقیم هغه اول شی کوم لاره پنځه شیان هغه کې اول شی دا د کلمه شی لا اله الا الله محمد رسول الله سیسو دومه کلمه درېمه کلمه څلورمه پنځمه شپږمه دا کلمې دا د اسلام اول بنا اول بنیاد اول شرط دوم صلاة منځ عبادت ډېر خلک فرض منځ کوي سنت لکوي ډېر خلک اول سنت کوي فرض کوي بعد کم سنت هغه لکوي ډېر خلک بیا دا کوي چې څه منځ نه کوي ګوره یو انسان یو کار کوي دیوال جوړوي دا دیوال سمه خښته سمه ډبره سم سیمټ سم پلستر ورکړي ښایسته یې جوړ ښایسته خوند ورکړي بل څوک یو انسان دیوال سره وشرمي خښ سره تیرې بیرې کې سردور دوی کښېږدي چپې چپې کښېږدي بنیاد یې کچاو کښېږدي لمونځ هم دغه رقم یو سړی لمونځ کوي ښایسته لمونځ وکړي د الله جل جلاله حضور ته ځان کړي شي لمونځ خوند ورته وکړي علماء کرام فرمایي وایي چې څه ټیم انسان چې لمونځ وکړي دا لمونځ بیا د انسان په وجود کې لمونځ به ځان ته وګوري سره ګډ ورځ دی سره چاپ رپي دا لمونځ تر هغو پورې و دغه انسان ته به دعا وي چې ورځ تر هغه وخته پورې چې دغه انسان سجده کتاب شي او کوم انسان بیا ګس لمونځ نه کوي اخو بیا جلا عذاب کوم انسان کې ګډ ورځ کوي هغه انسان نور غاړي باندې دوم شرط د اسلام د منځ زیات تفصیل بنه پکې هغه چی شي موږ پنځه وخت دی په دې خبره به شکر ادا کوم ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله سره ملاقات وکړي چې هغه خو راته دی الله ته فرمایل چې ازما یا خدمت خدای زه چې لاړم خپل قوم ته هغه قوم ته به څه وایم چې زما خدای ستې د هغه ما ته قوم به ما ته وایي چې ته خو لاړې د الله جل جلاله سره ملاو شولې الله خو مالک خالق رازق انسان دی هغه خو لوی رحمان رحیم ذات دی تا چې زموږ لپاره په توفه کې چی شته چی شي درکې په توفه کې ته به ورته وایې چې لمونځ او روزه لمونځ دا د الله جل جلاله خو یې تحفه ده د نبي علیه السلام امت ته او اول حساب کتاب د لمونځ نو دوم شرط د اسلام چې شول لمونځ اوس انسان چې نه قصد ورته وکړي کلمې نه سي ډېر مجلسونه زده ډېر واقعې زده ډېر لوی خبرونه په ذهن کې شي ډېر لوی تاریخونه په ذهن کې شي کېدلی شي مګر یو څو کلمات د عربي یو څو ساده پښتو الفاظ کې زده کول دا په ذهن بالکل بلا رقم یو بل تقریر یو مجلس یو تکلیف دا په ذهن کې شي منظم نه رقم انسان چې قصد پوخ سخت نیت ورته وکړي چې زه به لمونځ نه لکوم جمع به نه لکوم لمونځ به نه قضا کوم اولاد او اهل عیال او د خپل ځان سره شاګرد یا د خپل د کور نوکر دا هم پر منځ باندې راولم ولته وس ملان دریم شي هغه روزه مبارک دغه دوه شرطونه که انسان پر ځان کې راوستل ویل کلمه ویل بیا به د انسان لمونځ کوي بیا چې لمونځ وکړي بیا به هغه بعده بیا الله جل جلاله په کال کې یوه میاشت راځي روزه مبارکه روزه بنیسي روزه کوم عبادت دی سخت دی که نه دی سخت ساینس دا وایي ساینس وایي دغه روزه چې ده دا روزه
سهار تر ماښام خوله بندوانګه دا و بدن ته دومره پیدا کوي لکه انسان چې اوس تازه پیدا سي روغ جوړ ته سلامت دا ول دی خالي هغه عقلي کار ګوري عقلي دلیل ګوري چې پیدا یې چیشته مونږ کومه په بدن کې کومه پیدا ده روزه نیوانګه او بدن ته کومه پیدا ده دی دوايي وای چې کوم انسان چې روزه نیسي هغه انسان کې دومره صفایي پیدا سي د الله په فضل سره لکه انسان چې وس روغ جوړ کښنه له مور واستازه پیدا سي روغ جوړ په بدن کې ساده نه روزه مبارکه ډیر سورځي په میاشت کې فرق راځي او کم ډیر یا ډیر وس انسان ته هغه وخت هغه نه معلوم یا معلوم دی میاشت معلومه ده به انسان ته یو تکلیف ډیر دی شکر ادا کوه چې نبی علیه السلام اصحاب کرام په ټیم کې به پشپک وخت معلوم ولې چې روزه ما ته سوله ګنټه یم ګنټه دونه وخت به د سبل روزه په شروع شو یو صحابي ستوري په کار کې نو ډېر ستوري ډېر څو په خاني خلکو څونه کار وکړ چې هغه خاراله سره ولګولې خپل کور ودان خپل میرمنې ته وای چې روزه ما په خاطر پر ما ځه وکړ سره ولګولې خو ورغولې روزه ما وخت تر شو چې میرمنې ځه پر وکړه راپورته بیا راغله دوه مورز به د شپه ګرد ورځ بیا په نهاره په دا په وجه باندې بیا په تج په تند باندې بیا روزه په دا سبا بیا کار کول بیا په دا سبا بیا خبره بیا نبی علیه السلام ته ورغله چې دا الله رسول زه ما خدای نه کوم کارونه وکړ او روزه دومره سخته ده کار نسم پکې کولی دا د هغه وخت روزه ده زموږ استاد هغه د دوبي ورځې 14 ګنټې د ژمي ورځې 8 ګنټې بیا الحمدلله دوی خوراکونه دي چې انسان هغه شربت وڅښي ټوله تنده په ختمېږي دوی خوراک دی چې انسان یې وخوري د ټوله ورځ به نه وږی کېږي پخوا خوراک هم نه د تندې د ختمېدا نه شی هم نه ولي څومره اسانه بیا هم انسان پکې غافل وي بیا هم انسان د غیبت او بدعت او بهتان نور کیسې دا ځین کېږي محترم دوستان دریم شرط د اسلام هغه روزه مبارک بیا چې انسان دغه درې کاره پوره کړي بیا په اسلام کې څه شي اوس روزه مبارکه ذاته ختمه شو خیر دا درې کاره پوره شو روزه مبارکه اخر رااله بیا پر انسان باندې الله جل جلاله څومره نفقه او څومره رزق کړی په رزق کې بیا مردار روپۍ له خلکو بس کوم انسان سیوکار کوي په کار کې به خامخا د خرابې پیدا کېږي یو انسان دی ګاډۍ چلي ګاډۍ چې هر وخت جوړ نه وي په ګاډۍ کې به خامخا په یو ځای کې خرابې راځي دغه انسان په دا خرابې نه ځي نو دا خرابې نور ډېرېږي دا ګاډۍ به چکلکه ودرېږي خراب پر غځې به ولاړ بلاک ولاړ دغه پر رس پر روپو کې دغه دا رقم یو روپۍ مرداره جمع شوه بیا له کاله نور جمع شوه له کاله بله نور جمع انسان ټول رس پر مردار شي نه په خوند پوهېږي نه په رنګ پوهېږي نه په اولاد کې خوند ښکاره کېږي نه په کور په ژوند کې خوند ښکاره کېږي نه عبادت خوند کوي نه عزت وي نه قدر وي ډاکټر باندې پرهیز کړی خوراکۍ په خپل دونه دنیا کې د یو سپېرې اوبه څښي دا د چا لپاره هغه انسان په خپله په ځان رس بدروي انسان الله نبی علیه السلام فرمایي وای انسان الله جل جلاله د اسلام په تقدیر برابر پیدا کړي انسان یې په خپل په غفلت کې ولېږي انسان یې په خپل د اسلام نه ځان رجوع کوي ختم شي پنځم شي انسان چې بیا سټل لغره کوم خپل حلال رزق زیات شي بیا دومره پر زیات شي د خپل اولاد نه په قضا زیات شي تر خپل کور تر میلمو تر قربې رزق زیات روپۍ زیات بیا پر دغه انسان باندې د بیت الله شریف طواف کول د الله جل جلاله کور ته بیت الله شریف ته تل الله د مسلمان ته نصیب کړي دا کول بیا پر دغه انسان باندې فرض واجب بیت الله شریف یعنی کعبه شریف حج کول دا پنځم شرط د اسلام حج دا هم دا رقم نه دی په سړي روپۍ پیدا کړي تر خپل اولاد زیات نه دي د اولاد تر هر نه پقې به زیات در پي
د کور د ژوند په ضرورت کې به نه یې مشغول بیا به دغه انسان حج فرض ډېر خلک دا رقم دغه رقم الله جایداد ورکړی مګر د الله جل جلاله لاره ورکړې ده د الله جل جلاله لاره ورکړې ده الله جل جلاله دې په دنیا کې دومره مشغوله کړی دی چې ګرځه سوچ زینا نه پر خپل جایداد په دنیا په ایږي نه چې لما سره حکم ده له ای شی را باسي په بل شي کې بیا نور ډیر ځین غواړي له شی را باسي په شي کې ډیر ځین بندي شي ولې تر کس نه دی کړی اراده نه ده کړې نیت نه ده کړې د الله جل جلاله د خپل ځان نه سپارلی الله جل جلاله فرمایي چې کوم انسان ما ته یو قدم راواخلي زه هغه انسان ته 80 وارې په یو روایت په بل روایت کې 80 وارې زیاتو نږدې کېږي اسمه تاسو په څونو قدمونو راخلي مته الله مزید تر نزيخ فزلكم د الله یاره ولا فزلكم د الله محبت ډېرې ارڅبم په اخلاص سره کول نیکو خوان نسه په عبادت کې په کلمه شریفه کې مخان نسته په منځ کې مخان نسته دغه په زکات استول کې مشوق نسته په روزه نیول کې خوان نسته په رابوج کله موږ یې تر زمانه د منځ ځان خلاص تبر منځ ځان خلاصې تبر منځ خلاصې ته ځان مزه خلاصو نو په قرار وکړه ذکر تصوف علماء کرام په میز باندې د کوم انسان نه نت وکي چې موږ پر ځان بوج وسمره و دغه انسان ته عبادت په عذاب اوړي دا الله په درک قبول نه دی الټه ورته عذاب دی ولې ما ته ټول مال انسان چې موږ وکي د انسان یو د روح په شکل کې د انسان په شکل موږ خپل شکل لري هغه شکل بوج هغه چې اسمانو ته خيږي پرشتي نه لګي چپلی خرافي دا منځ ورستر مرګ پورې دغه انسان د لیور ته ولاړ ته قیامت پورې دغه انسان د بدوعاوي کې و دغه انسان ته ژوند د خرابېدو بدوعاوي چې روغ جوړي هغه یو دم ډایرکټ الله جل جلاله درته ورسېږي بیا انسان د دعا کوي انسان لا رسمېږي فرشته د مغفرت دعا ورته کوي ترمو دوستان انسان چې قصد وکړي اراده وکړي ما غرونه هم سورې کوي ځکه هم سورې کوي نور کارونه هم کوي حادث سپوږمۍ ته مخاطب سیش قصد اراده ډېر کټه کوي د اسلام دغه 15 شرطونه دا په خپل ذهن کې کښېږدي په هر شي کې اسانه ستا وشپږ کلمې د نه ذکر شي په عربي کې 3 زکه 2 زکه هم نشي زکولی کم از کم په پښتو کې خو زده بیا موږ په ولاړ نشي کولی په ناستې وکړه په ناستې نشي کولی په پروتې وکړه که په پروتو نشي کولی د سترګو په اشاره باندې وکړه دومره اسانه ده زکات ورته ته لا حد دغه په لاس کوي چې د زکات کور کې کمی ولا کور کې سم مجلس ولې پور در باندې راغلی دنیا د سره خو پور در باندې بیا مو بس خلاص سونه اسانه روزه مبارکه که بیماری پک در پکشو کله د بدن تاوان رسیدي مې نسه بیا جوړ روغ شه الله درکې به څومره اسانه ده حج هغه رقم اوس انسان کس اراده نه درته کړي انسان نیت ته پوخ نه دی انسان نیت ته پوخ وي دا یو کار په شعار د دنیا هر کار په شوق سره الله جل جلاله دې په دغه خبرو عمل کولو ته فکر نصیب کړي دعا وغواړي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيش الموحدين العالمين واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على إلهي راسبك يا مدى النبي عليه الصلاة والسلام مقبول على النبي عليه الصلاة والسلام تمام على الإسلام مسلمون راسبك يا مدى النبي عليه الصلاة والسلام تجسد مدى إلهي فهذا المجلس يفقوا يقصد يسوع بمران فلقال غير على الشفاء والنسيب فلقال هذا سبب جد الشفاء والنسيب نور سمر بمران إلهي توجد كل نور دواك كل نور الشفاء فلقال راسبك يا مدى النبي عليه الصلاة والسلام بالجنبيان من المدرولين فلقال راسبك يا مدى تقهار فنزل مسلمان تمقولين
پروردګار څومره عاجزانه کارونه د دنیا رسوسې دي پروردګار د ټولو پر حال باندې رحم وکړي د ټولو قبرونو د جنت د باغچې وګرځوي پروردګار موږ هم د دې پر حال باندې په موږ باندې خصوصي رحم وکړي خصوصي فضل را باندې وکړي الهي ستا د لارې تلو توفیق را نصیب کړي اهدنا الصراط المستقيم په لارې تلو توفیق را نصیب کړي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه آمين برحمتك يا رب